مسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا اودس چاردام مسائل او احکام تیر سور لسورزو راسی تاسو تا ذکر شو او نن پینزل لسم ورز دا او دا چاردام آخری فریضہ چاہی تختی وینزل وی دا حقی بیان نن کیگی پچاردان کی آخری فریضہ آغا دا خپو وینزل دی بنده چې خپو وینزی نو اول بخیر خپو وینزی او داسې د دې ګوتو منځ کې خلال به وکړي د خپل ګس لاس قچه ګوته دا به د خیر پې د قچې ګوتې د دغه منځ نه شروع شي او د قچه ګوته د لاس دا به پکې مږي دې ته خلال وایي چې کله خپل وینځې نو شاید چې دې کې اوبه دننه ورنشي هسې نه اوچ دغه ځای پاتې شي د دې په وجه د خپل دا ګروتونه دا به د خپل ګس لاس په قچه ګوته په دې باندې وږو او ترتیب به دی چې د خپې د خیر خپې د دې قچې ګوتې نه به مونږ خلال شروع کوو او داسې د خپه چې تمامیږي او وینځلې کېږي نو د دې د مټې ګوتې پورې دغه ځای پورې به مونږ په دې کې د خپل ګس لاس قچه ګوته وکړو او د خپې حدود دا به لاندې تلې بم وینځو د پاسه بم وینځو او تر د ګیټو پورې سره د ګیټو خپې به لمدو ګیټو پورې خو هسې نه چې ګیټې اوچې پاتې شي نو ګیټې به اوچې نه پاتې کوو دا فرض دی د خپو دا ګیټې دا به لمدول ضروري وي او بیا چې کله یو ځل دا عمل وشو نو دا فرض وي اوس د دې نه پس درې وارې دا عمل کول خیر خپې سره دا سنت طریقه ده او بیا د ګسې خپې وینځلو طریقه هم همدغسې ده خو خیر خپه چې مونږ وینځله نو د قچې ګوتې نه مونږ شروع کړې وه منځ کې پکې د ګس لاس قچه ګوته وهله او اوس به د دې مسله الټه وي د ګسې خپې وینځلو په وخت کې به مونږ د مټې ګوتې نه دا قچه ګوته به پکې د ګس لاس وهو د دې نه به شروع کړو داسې د ګسې خپې قچې ګوتې پورې به رسو چې دغه منځ ته اوبه ورسي چېرته اوچ پاتې نه شي او د یخنۍ موسم دی نو اکثر خلک جورابې اچوي او کله کله موزې هم خلک اچوي نو په جورابو باندې مسه کېږي که نه نو چاردام کې څلور اندامونه وینځل درې اندامونه وینځل دي یو باندې مسه کول دي نو په هغه دریو اندامونو وینځلو کې خپې هم شاملې دي په جورابو کې خپې ګرمې دي نو دا به نه وی چې زه به پرې مسه وکړم په جورابو باندې مسه نه کېږي په موضوع باندې مسه کېږي پیغمبر علیه السلام په خپله او یو کتاب لیکلی دی وی بدریین 70 صحابه کرام هغوی د دې ګواه دي چې خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې موزه استعمال کړې ده او مسح پې کړې ده او پاتې جورابه نو په جورابو باندې مسح نه کېږي په دې باندې تیروزی ما ستاسو اودس چاردام ونه شو نو چې مونځ دی هغه هم ونه شو د دې په وجه جورابې به وباسئ اکثر ما په خپل سکول کې تېرو کلونو یخنۍ موسم کې لیدلي دي واړه داسې کوي جورابې به چولي مسه پکې وکړو دا به چا تیرستي دا به چا خطا کړي په جورابو باندې مسه وکوی نه کېږي په موزه باندې مسه کېږي او د موزې صفت به څه وي نو کتاب لیکلی دی وایي هغه چمړه او هغه سرمن چې هغه د خپې ته واچوله او بیا په اوبو کې ودرېدې او دا اوبه دننه خپې ته نه رسېدې نو په جورابه کې خدا خاصیت نشته اوبو باندې د خپه کېښوه نو ټوله خپه دننه باندې لمدېږي نو د سرمنې موزې دا که څوک اچوي نو جایز دي او په هغې بیا مسه کېږي او د مسې خپل احکام دی خپلو جوماتونو کې امامانو نه تپوس کوي هغې به پوهېږي او په موضوع کې دویم صفت کوم چې شرط لازمي
هغه دا دی چې دا موزه دې کې به کم از کم 3 میله مزل بغیر د کیلو بغیر د پیزار کېږي. نو په جرابه کې خو یو میل مزل بیا بلی نه کېږي، دا شلېږي. او موزه د څرمنې نه لاندې او د پاسه جوړه ده، نو په دې کې که ته یو میل نه چې 3 میله مزل وکړې نو دا شلېږي نه، دا د څرمنې جوړه ده. او تاسو به وایئ چې 3 میلونه څومره دي؟ په قدمونو که څوک کتل غواړي نو احسن الفتاوه کې دا تذکره کړې ده. وایي زموږ فقهای کرام هغې فرمایي چې یو موزه چې په هغې کې کم از کم 8000 قدمونه تاغېستی شي او شلېږي نه، نو بیا پرې مسه کوه کېږي پرې. دا د خپو د وینځلو احکام دي چې خپې به وینځې او که موزه نو بیا پرې مسه د پاسه کولی شي. زمونږ نننۍ چې کوم عنوان هغې د تېر چارهدار چې څومره احکام و هغه اختتام ته ورسول. الله تعالی دې دا قبول او منظور کړي. زمونږ چې کوم ولاړ مشران دي دلته په سټیج باندې یا لاندې چې کوم زمونږ مشران دي، الله تعالی دې د دې اجرونه ثوابونه تاسو ټول موږ له راکړي. او خدای پاک دې د دې کې چې څه کوتاهي شوي هغه دې موږ ته معاف کړي. او د دې چې کوم برکات دي په دې اداره دې الله تعالی کېښودلي کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.